قیامت کې به د یو څو خبرو تپوس کیږي جناب. عایشه صاحبه د الله رسوله و دا ټول خلک چې بربنډي ول یو بل ته به ګوري نه، ای عایشې هر یو ته به خپل غم ور په غاړه کړي جناب. کپړې پیزار جامه به هم نه ګورې، لغړ توغړ به الله ته ولاړ یو. په دغه میدان به الله د یو څو خبرو تپوس کوي. د ټولو نه مخکې نه دی عمر مې در کړو په څه کې دې تیر کو. الله 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 په دې عمر کې در جوانی توبه کردا شی او پیغمبري ځواني وا ځواني دې په څه کې خرچ کړه او قیامت د سور لاندې د عرش د سور لاندې به وه کساني او په هغې کې به یو هغه نوجوان مې کمه چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړې وه او بل څه مال دې څنګه ګټلی او څنګه دې خرچ کړی. الله الله او بل علم دې حاصل کړی وو کو نه او عمل دې پې کړی وو کو نه. نو جناب علم دې ته وایي چې تا ته پته د غیبت کول ګناه ده، چغلي کول ګناه ده، زنا کول ګناه ده، سود کول ګناه ده، بدنظري کول ګناه ده، د چا په حق باندې ډاکه ورکول. دا ټول علما دي. دا خلک ګورئ ښه د دې نه ګورئ هغه مراد نه چې په دې مدرسو کې دا علما ناسي. هر یو کس عالم دی چې څومره علم دې حاصل کړی دی او نن سبا حجت قایم شوی دی. هر چا ته پته لګېدلی چې په څه کې ګناه ده او په څه کې ثواب دی. جناب د دې خبرو تپوس به کېږي، هغه میدان دپاره تیاری دی.